شروع کوم د الله په نوم چې بخونکی مهربانه دی. انجینر اکرام د ایچ اس سی اکیډمي د فورم نه تاسو ته مخاطب یم. ګرانو کتونکو نننۍ ویډیو چې کوم ده د پښتو ژبه کې ده او خاص کر زما د پښتنو سټوډنټس او ورونو دپاره ده چې هغه د انګریزي ژبه باندې پراپر نه پوهیږي، نو ډیر یو ښه فیلډ نه چې د هغې ډیر ښکلی سکوپ دی او ډیمانډ دی او هغې نه هغو مستفید کېدو کې محرومه پاتې شو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ ټرینرز یو، مونږ انجینیرز، مونږه ګریجویټس، مونږه میټریکولیټ، مونږه ماسترز والا ایون هغې له مونږه هیلث اینڈ سیفټي کې ټریننګ ورکولی شو او په هغه ټریننګ بهاف باندې هغې ابراډ لاړ شي یا ایون په پاکستان کې هم اوس سی پیک سره او ګوادر سره د دې ایمرجنګ سکوپ دی، نو هغې دې نه ډېر زیات فایدې حاصلولی شي. د کمیونیکیشن ګیپ د وجې نه زما دا ویډیو جوړول چې کوم دي دا لازمي شو. هیلث او سیفټي کورسز دا ډېر شارټ کورسز دي. زه به خپل ایکسپیرینس تاسو سره شیر کوم. لکه د ایلو مطابق 1:40 یعنی په 40 ورکرز کې یو ورکر چې کوم دی دا به خامخا د هیلث او سیفټي لاین وي. دا یو بنیادی او بیسیک انفارمیشن دی چې پوره دنیا په دې سیستم باندې چلیږي. که زه کیسې سایټ ته لاړ شم نو هلته کې 1:50 دی، یعنی په 500 ورکرز کې یو ورکر چې کوم دی دا د هیلث او سیفټي والا دی. اوس دغه ورکر دپاره الیجیبیلیټي فیکټر چې کوم دی چې هغه د نبو شو کی، هغه د آیوشو کی، هغه د اوشاو کی. زمونږ سټوډنټس ته د دې بالکل آیډیا نشته. ډېر تکړه ډېر کامپټنټ هلکان دي، هغې موږ سره انټراکشن کېږي، سوشل میډیا باندې مخامخ کېږي، خو هغې بیا تپوس کوي داسې شی دی داسې شی نه دی. که زه پرسنل نوټ باندې خبره وکړم، مالا هم دې لاین یو ډېر ښه ریسکیو پلان راکړه، ځکه چې بینګ ا کیمیکل انجینیر د انجینرینګ چې کوم سکوپ دی نو ډاوټ ان دیټ تھنګ هغه ډېر غټ دی، خو زموږ پاکستان کې انډسټریل سیکټر چې کوم دی هغه په ټپه باندې دی، یعنی هغې کې هغسې ګروت نشته چې کوم موږ ایکسپیکټ کوو. بل زموږ چې کوم پروډکشن دی، څومره انجینران فارغېږي او څومره انجینرانو د جاب میلاویږي، هغې ریشو موږ کمپیریزن وکړو. کسان ډېر زیات فارغېږي، هلته کې اپرچونیټیز دومره نه وي، نو هغو سټک شي، هغو کور کیني، څوک ټیچینګ سیکټر ته لاړ شي، څوک کاروبار ته لاړ شي، څوک ټیکو ته لاړ شي. مختلف لارې دي، مختلف هغو سره بیا سرکل دي چې هغو پکې د زیرو نه سټارټ اخلي. ګرانو کتونکو هیلث اینڈ سیفټي کورسز باره کې که زه تاسو ته بالکل په اسانو الفاظو کې ووایم، دا د 3 ورځو نه واخله د 20 ورځو پورې، یعنی آیوش او اوشا چې کوم دي په 3 ورځو کې تاسو کورس کولی شئ. اوشا د یو اس اے نه سرټیفیکیټ راځي آنلاین، آیوش چې کوم دی دا د یو کې نه راځي. که تاسو دا دواړه وي، تاسو سیفټي افیسر دپاره الیجیبل یې چې تاسو هغې ته اپلای وکړئ، تاسو هغسې هغه کریر سټارټ واخلئ. خو پروفیشنلی نبوش چې کوم دی هغه لیول 3 کې راځي. په سیفټي کې څنګه چې تاسو ته کیدای شي معلومه وي، تاسو به ریسرچ که نه کړی، خیر دی زه یې درته ووایم. دې کې اووه لیولز دي، لیول 1، لیول 2، لیول 6، لیول 7 پورې پکې تک کیدای شي. لیول 2 چې کوم دی هغه آیوش او اوشا راشي، لیول 3 چې کوم دی نبوش راشي. یاد ساتئ د ټولو نه زیات جابس چې کوم دي یا انټري لیول جابس چې کوم دي هغه په نبوش باندې اکوایر کیدای شي. لہذا نبوش باندې باندې بیا زه لږ تفصیل کې خبرې کوم دا تیسی شي، او خاص طور باندې آیا ته دا نبوش کولی شي یا ته نشي کولی. دا ډیره اهمه ده چې موږ ته خپل د الیجیبیلیټي پته ولګي. لہذا په دغه اسپیکټ سره که ته فرض کا انجینر یې ته الیجیبل یې، که ته ماسټرز والا ته الیجیبل یې، که ته پی ایچ ډي او تا ته اپرچونیټیز نشته ته بیا هم الیجیبل یې، او که لاندې راشم ته میټریکولیټ یې، ته اف ایس سی کړې ده، سټل یو آر الیجیبل. هغې دپاره الیجیبل یې چې ته دې کورس کې ایډمیشن واخلې. هغه کورس وکړي، سا یو ایګزام وشي، سا یو ریسک اسسمنٹ رپورټ ورته وي هغه تیار شي، او هغې نه پس تا یو انټرویو شي. دا 3 سټیپو کې کیدای شي. پاکستان کې پوره دنیا کې مونږ ګورو، مونږ سره 500+ لرنر پارټنرز دي. پاکستان کې هم 15-16 ایگزسټ کوي چې په هغې کې تاسو هر یو سره ګوګل لاړ شئ، کانټیکټ کوئ، کوم تاسو سره نیرسټ ویسینټي کې وي تاسو تللی شئ، هلته کې تاسو داخله کولی شئ، تاسو انرول کیدای شئ. ودین کپل اف منثس تاسو یو ډېر ښه جاب دپاره الیجیبل ځان جوړولی شئ. دې کې دې باندې هم مونږ یو دوه خبرې کوو. یاد ساتئ څومره هم انډسټریز دي، څومره هم ساینس اینډ ټیکنالوجي پروجیکټس روان دي، یا هلته کې مشینریانې لګېدل دي، په هغې کې چې څه مینوفیکچرینګ یعنی څه ځای کې ګاډي جوړېږي، څه ځای کې چې کوم دی دا پین جوړېږي، څه ځای کې دا ګړۍ جوړېږي، څه ځای کې دا شرټ جوړېږي. په هر ځای کې چې څومره هم انډسټریز دي هلته کې به خامخا د سیفټي ډپارټمنټ وي، او سیفټي ډپارټمنټ دپاره الیجیبیلیټي دپاره نبوش. ٹھیک شو. نبوش دا یو بورډ دی، سمپل نیشنل ایگزامینیشن بورډ ان اکوپیشنل سیفټي او هیلث. دا د یو کې سرټیفیکیشن دی، د 1954 نه نبوش چې کوم دی دا ایگزسټ کوي. مخکې یو چیریټي په کنسپټ باندې دو لګیا، اوس چې کوم دی پوره دنیا کې دو رول سیټ کوي لګیا دي، یعنی کار به څنګه کیږي. سیف ورک،
सेफ एक्ट دا دوانه ٹھیک شو زمون کار سي لیٹ سے ز سرف کوما ایز ا ایچ اس سی آفیسر هیلث سیفٹی انوائرنمنت آفیسر سر کوما زما ډیوټي بسوي زما ډیوټي بداوي زمان چې سمرا ورکرز دي د هغه چې کوم ماشينز باندې کار کوي سب پراپرټي دا الته کې چې کوم انوائرنمنت د دې سیفټي انشور کول بدا زما کار یعنی اپروول ورکول پرمټ ورکول چې آیا دا کار کول دي دا ته کول شي یا ته نشي زه خپل د یو فیلډ نه به تاسو سره اگزامپل شیر کوم یو نیم ورځ ولګېدله ما په یو اپریشن کې اجازت نه ورکو وجه دا وه چې ما نه فیل کوله چې زما ورکرز به انډرګراوند ټنل ته ځي او هغه اکټیویټي به سیفلی هغه کولی شي یا به یې کنډکټ کړي یعنی دا یو اتھارټیټیو جاب دی که ته سیفټي افیسر یې بل طرف ته یو جی ایم ولې نه دی خو هغه باونډ دی چې هغه تا ته وایي چې یس اینډ اوکې ادروایز هغه باندې به بیا ریپرکشنز راځي ریپرکشن نه مراد زما دا دی چې هغې باندې به کانسیکوینسز راځي یعنی مثال के तौर पे هغه په لیګل فارم کې راتلی شي فاینانشل فارم کې راتلی شي یا په مورل فارم کې راتلی شي یو کس ته هغه لیټ سي په کنویر بیلټ کې هغه سټک شوی دی نخته دی که مونږ هغه نه راوباسو نو مورلی هم مونږ ته انسانیت دا اجازت نه راکوي چې مونږ په هغه باندې ځان غلی کړو دا خو زموږ مورل ډیوټي شوله لیګل دا شو که د هغه فیملی ممبرز دي هغه موږ منې سه کیس وکړي فاینانشل دا شو که د هغه لاس او خپه مات شو بیا هم دا زموږ غاړې له راځي نو لہذا په دې وجوهاتو بنا باندې هیلث سیفټي آفیسرز چې کوم دي هغې ته انتهایی ریسپیکټ ورکوي په فیلډز کې بوت ان پاکستان اینڈ اکراس د بارډرز یو خو دا فایده شو دویمه دا د دې سیلریز ډېر زیات سیواوي سیلریز ولې سیواوي ځکه چې انساني ژوند چې کوم دی د هغې څه قیمت نشته نو په دې وجه یو د دې جاب اتھارټي والا شو یو دی کې پیسه ډیره شوله او بل د مزې خبره په دې کې دا ده چې ډایورسټي ده یعنی لیټ سي یو الګ ته چې هغه الکتریکل انجینرینګ کړلی هغه به یا ځي پاور سایډ ته یا به ځي کمیونیکیشن سایډ ته هغه په سیول کار کې هیڅ کار نشته دا ما یو اگزامپل تاسو له راکړ اوس نبوش چاوکو سیفټي کورسز یې وکړل نو که هغه هاسپټل دی که هغه پولیس سټیشن دی که هغه یو سیول انډسټري ده که هغه یو میکانیکل انډسټري ده هر ځای دپاره دی ایلیجیبل شو ځکه هر یو کس هر یو ادارې ته سیفټي درکار ده رایټ یو ځای کې اور ولګېد فایر بریګیډ والا ځي 1122 والا ځي هغې ریسکیو کوي دا هم په هیلث اینڈ سیفټي کورسز کې راشي موږ دا هم آفر کوو موږ سره ډایورس کورسز دي یعنی تقریبا 13-14 کورسز داسې دي چې هغه خلک کولی شي او هغې باندې هغو یو ښکلی کریر سټارټ اخیستی شي او دا ډېر اهم پوینټ وایم لازمي نه ده چې موږ سره تاسو دا کورسز وکړئ تاسو موبایل په 24 غنټو کې موږ نه شپږ 7 غنټې موبایل اخلي نن کښېنئ خپل موبایل باندې ریسرچ وکړئ چې یاره هیلث او سیفټي کورسز دي آیا د دې څه فایده شته یا نشته زما چې کوم فیلډ سره ایکسپیرینس دی ما دا یو خبره په خپله هم ومنله او نن یې تاسو سره هم شیر کوم چې دا انامپلایمنټ چې کوم دی د هغې خلاف یو کمپین دی یعنی دا بیروزګاري ختمولی شي کافي ایکسټنټ پورې بینګ ان انجینیر موږ ته پته ده دا چې آن وینګ ډیکټ چې کوم روان دی انجینیر دپاره ګورنمنټ سیکټر باندې هم داسې اپرچونیټیز موږ ته نظر نه راځي البته دې کې دا یو فایده ده چې انجینیرز چې کله په 2012 او 14 کې فارغ شو یا 15 کې فارغ شو او اوسه پورې هغه په اورډ جابس کې یا بل بزنس کې لګیا دي مطلب د هغې ایکسپیرینس لیک کېدو د وجې نه سیکټر کې انټرویو دپاره هم هغې نشي تللی دا واحد داسې یو لاین دی که فرض کا ته نبوش نن هم وکړې نو تا ته بیا هم انټري لیول جاب میلاویدی شي هغې شاته بنیادي وجه دا ده چې کوم د دې یو بیسک پریکټیکل نیچر دی هغې ته به موږ راشو په دې کې یو لیمیټډ سرکل دی یعنی ورکټ هایټ روان دی بره په ټاپ باندې څه کار کېږي هلته کې ایز ا سیفټي افیسر ته څه ریکمنډ کوي چې هغه دې خلک لاګو کړي ظاهره خبره ده هغې به هارنس اغوندي هیلمټ به یې په سر وي سیفټي شوز به یې اغوستی وي یو محدود سرکل دی یا بل یو ورکر دی هغه یو اپریشن کوي لګیا دی هلته کې مینولز دي وارننګ ساینس دي چې د هغې ته ته پتې ته بیا هم سیفټي افیسر صرف کولی شي همته د پوینټ ایز چې لږ نالج کې تاسو ډېر څه ګین کولی شئ که تاسو دا سرټیفیکیشنز وکړئ یو دا خبره شوله د دې نه پس یو ډېر اهم پوینټ باندې تګ غواړم بعضې خلک ما سره نه اګري کوي چې دومره د دې سیلریز یعنی 8000 ریال 10000 درهم یا د دې نه سټارټ 25-30 پورې خلک اخلي خلک وایي چې دا څنګه پاسبل ده یقین وکړه یو میل نرس دی هغه $15000 سیلري اخلي په میډاګاسکر کې یو ایس اے په یو کمپنۍ کې The reason behind that is human life is داغه یو لکه پرایس نشته رایټ معمولی شانتي اکسیډنټ بو شي خو پورا سیل به لګي انډستری به بند شي
لہذا دا یو ریسپانسبিলিټي جواب دی د تاسو ذهن جوړ کې ځکه چې په پلانټ کې سهم اکټیویټي روان ده کاغه کې معمولی غونی مس مینجمنت کیږي نو تانه بعد تاسو کوي چیرې ته کم ځای کې وي being a safety officer being a HSC engineer where exactly were you when the accident was going to happen هغه چې کله کېدو right نو د دې سیلری زکه غټي چې دا ریسپانسبিলিټي والا جواب دی او بل د انساني ژوند څخه قیمت نشته یو بل اهم پوینټ دی چې هغه مونږه عزت کولو کوشش بنن په دې ویډیو کې کوو هغه پوینټ دا دی چې آیا د دې نبوش د دې هیلث اند سیفټي کورسز په پاکستان کې سکوپ شته یا نشته رائټ آیا دا یو سرټیفیکیټ ته ماو کو بس کور کې مې کې خو او کنه نه مله څه फायदा راکول شي دې باندې بزت تاسو دا ویما څومره هم چې میگا پروجیکټس دي آیا هغه د سی پیک په شکل کې دي آیا هغه په گوادر کې لګیا دي اکټیویټیز روان دي یا نور داسې اف ډی آی دا انویسټرز راځي دلته کې انویسټ کوي یا زمونږ لوکل چې کوم بزنسز دي ګروپ اف هغه کې بزنسمن رايوځي شي او هغه ټرست جوړ کی یا هغه مختلف پروجیکټس باندې کار کوي هر ځای کې چې سنوي جوړیږي بلډینګز باندې کار کیږي نوې پروجیکټس راغې په هر ځای کې د دې چې کوم دی هغه یو سپیس موجود وي او هغه پکې شته ایگزیست کوي نو د کی د شک خبره نشته چې موږ دا کورسو کو دا د یو کې کورس نو پاکستان کې تعالی څه فائدہ راکړي سمپل بیا ساتو چې موږ هغه خلک ټرند کې فالو کوو هغه ټرند سیټلرز دي and we are the followers نو مونږ به ګورو چې هغه سره رول سیټ کړلی او دا غي په حساب سره مونږه کوشش کوو ځان به مونږه اپډیټ ساتو یو بل اهم خبره چې کوم هیلث او سیفټي کورسز کې ځان تاسو سره شیر کول غواړم هغه دا چې ډیر سټوډنټان چې هغه ډیر زیات سټرګل کوي کمپټیټیو ایگزامز لپاره سټرګل کوي ټیچینګ لاین کې سټرګل کوي زه ته دا پیغام ورکول غواړم چې په لک سټرګل خو په سمارټ سټرګل باندې تاسو دا کورسز وکړئ او د دې نه مستفید شئ موږ بار ویلی نه تاسو زپ پبلکلی هم اناونس کوم تاسو څوک هم کانټیکټ وی چې هغه په جی سی سی کې وي یعنی یو ای سایت ته وي سعودي عرب کې وي قطر عمان مسقط دبي سایت ته وي تاسو هغه سره کانټیکټ وکړئ چې را سیفټي کورسز کې الته کې سکوپ شته یا نشته د دې سیلریز څومره دي څومره نه دي زه نوې قسم ما دا کورس کو ما ته جاب ملاوي دي شي په اسانه یا نشي نو تاسو به اتوماتیکلی د دې جواب چې کوم دی هغه تر سره شي او ملاو بشي یو بل پوینټ چې کوم دی هغه نن زه تاسو ډیسکس کوم هغه دا دی هغه پوینټ دا دی چې فرض کا تاسو مایند جوړیږي چې موږ د هم دا کورسز وکړو او موږ د په لک ټایم کې یو ښه پروفیشنل گروث وکړو او خپل فیملیز لپاره خپل د نیرست تاسو چې کوم خلک ګران دي هغه لپاره په ژوند کې څه وکړې شو په لګ وخت کې نو دې باندې به زه یو دوه خبرې کوم تاسو د دې نیچر باندې ځان پوه کړئ nebosh.org.uk دا ویب سټ ته افیشل ویب سټ ته تاسو دا وزټ کې لاړ شئ دی باندې انفارمیشن ګیدرینګ وکړئ خپل لپاره ریسرچ وکړئ ظاهر ده یو 20 کالو پلانینګ مونږ کو نو یو شل منټه کوم ځان لور کو باندې ځان پوي کو یوټیوب ته لاړ شو فیسبوک باندې ګوګل کې سرچ کو چې دا کورسز کومه بلاګانی دي یا د مو کو د دې څه فائدې مونږ تراتلی شي نو ډیر زیات اسانه شي زه اعظم د دې په پروسس باندې پاکستان کې چې څومره هم لرنر پارټنرز دي یا آوټ اف پاکستان دي هر یو کس چې نبوش کوي اوله خبره خدا ده چې ګلوبلی یو ورځ ډیسایډ شي هغه ورځ مختص شي پاغي باندې امتحاني د اوس 2 فروری باندې بیا 2 مارچ باندې یعنی هر میاش پس پورا دنیا کې یو ورځ هغه مختص کی پاغي د نبوش امتحاني 10 غنټې یو پیپر وی هغه پیپر راشي تا هغه پیپر حل کی بیا واپس هغه تا سبمټ کی دا سټپ 1 شو سټپ 2 کې دا وی چې تاسو سره وو ورځې وخت وی پاغه وو ورځو کې به یو ریسک اسسمنت ریپورت جوړه یعنی ته یو انډستری ته لاړ شي یا یو هسپتال ته لاړ شي ته وګوري چې دلته کم خطرات دي هغه خطرات مونږ څنګه اورکم کولې شو یعنی قابو کولې شو یو هفته کې دند به خپل ریسک اسسمنت سبمټ کی لاست فیس چې بدی کې کم دی هغه دی وایوا یعنی د یو کې نه با تا نه د نبوش ټیم یو انټرویو شارټ شانتي اخلي 10-15 منټ تا د وې خپل سی ان اس یو خیا تا د وې خپل پاسپورت خیا هغه به دا انشور کوي چې دا پیپر دی الګ کړي دی په پوهه دی دنه پیپر کې وتانا کوېسچن ودرې کی هغه چې کله وشو بیا 45 ډیز پس تا ریزلټ راشي آنلاین ته چیک کا ویریفای کا سا ډاکومېنټ ساری کارت پروت د کې دا خبره نشته آتا ویریفای کا غزنه ته پرنٹ واخلا تا اکیډمي سره ته انرول تا اکیډمي ته هارد فارم کې هم راشي او ستا ډیګري راغلا اوس تداو کا د دینه بیا یو بل سټپ چې کوم راځي هغه دا چې ته په فیډ کې یو میاشت نیم تیرا کا تا په ویسینټي کې نیرست پوینټ کې سزا ملاوي دي شي اسې چکر لګاو فری انټرنشپ وکړه لاړ شي لکشن ټایم فیډ کې تیر کې بیا بهر ته لاړ شي بیا ګورې چې دینه تاسو څومره فائدہ حاصل شي
ډیره مهرباني تاسو څه کوېسچنز وي کوم شی ما مس کړی وي بالکل تاسو کامنټس کې تاسو کولای شئ موږ په هغه باندې بیا راځو موږ به نوري ویډیوز کوو زموږ کانټیکټ نمبر هم موجود دی تاسو به هم کانټیکټ کولای شئ زموږ هم بیچز آنلاین هم چلیږي آفلاین هم چلیږي ځکه زیاتره سټوډنټان زموږ داسې دي چې هغه آیا زموږ منلې نه ده یا هغه مخکې تللی دي او هیلث او سیفټي کورسز نه وس خبر شي دي نو سعودي عرب نه موږ سره کانټیکټ وکړي چې سر موږ داخله کول غواړو نو د هغې دپاره په زوم باندې آنلاین کلاسز انعقاد موږ کوو لګیا یو د لاست 1.5 years نه او نو والا په باندې لسو پورې ورځ کې په باندې 1 غنټه کلاس وي جمعه او اتوار هغې کې چوټي وي او 6 ورځې ټریننګ وي ټریننګ واخلئ خپل اگزام ورکړئ خپل پروفیشنل کریر چې کوم دی هغه ډایورسفای کړئ د الله په امان